او د ټول علاقې دپاره د الله تبارک وتعالی دا د علاج معالجې یو ښه مرکز الله رب العزت جوړ کړي. او زمونږ کوشش دا چې د دې علاقې دا ډېره پسمانده علاقه ده چې د دې لپاره موږ سهولیات راوړو. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم المفتي صاحب ته خراج تحسین پیش کوم، مبارکباد پیش کوم. یقینا زمونږ د دې ټول مهو ډیری د علاقې دپاره دا عظیم الشان دغه اسپتال په ظاهره خو ورکوټې به ښکاري، لږ به ښکاري، خو یقیني طور چې کوم فیسیلیټي سهولیات خصوصا دلته کې زمونږ د زنانو باپرده زنانو د هغې دپاره الټراساونډ د هغې دپاره دغه شانتې مستند ډاکټرانې صاحبانې دلته کې راوستل دا یو ډېر لوی قدم دی، یو ډېر لوی کار دی، یو ډېر لوی محنت دی. او د دې ټولې علاقې دپاره یقینا دا د خدماتو دلته د سروسز ورکولو یو ډېره ښه ذریعه انشاءالله الذي جوړه شوه. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې د علاقې د خلکو دپاره دا ډېر مفید وي، د ټولو خلکو ته انشاءالله د دې نه به چې کوم دی هغه فایده وي. او زه ګزارش به هم کوم د خپلې علاقې ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته چې راځئ تاسو په ځای د دې چې لرې ځایونو ته ځئ، دلته الټراساونډ هم شته، دلته چې کوم دی هغه لیبارټري به هم وي، دلته معمولي چې لږ ډېر سرجري ده د ماشومانو د لوی وړو نو هغه هم انشاءالله دلته چې کوم دی فیسیلیټیز به وي. الله تبارک وتعالی د علاقې دپاره دا سودمن ثابت کړي، فایدهمن ثابت کړي، او د ټولې علاقې دپاره د الله تبارک وتعالی دا د علاج معالجې یو ښه مرکز الله رب العزت جوړ کړي. قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيع. محمد رشید د دې علاقې یو خدمتګزار هم یم، کارکون هم یم، او نور خو زما څه خاص تعارف نشته. او اول د ټول نه زه د خپل رب ډېر زیات شکرګزار یم چې الله جل شانه موږ ته د انسانیت د خدمت توفیق راکولو. زه په دې باندې ډېر زیات شکرګزار یم. دویم انشاءالله دا اسپتال به د دې علاقې دپاره د دې اهلیانو دپاره به ډېر زیات انشاءالله فایدهمند ثابتېږي به. او الحمدلله هغه تګ ودو زمونږ چې کوم ټول ټیم و د هغې د محنت او د کوششونو د وجې نه الحمدلله دغه کار چې کوم دی هغه وجود کې راغللو. نو په دې باندې زه د ټولو علاقې هم شکرګزار یم چې د هغوی هم دغه سوچ او فکر و چې یاره داسې یو وجود کې یو فلاحي کار یو منصوبه په دغه کې راشي، په عمل کې راشي. نو زه او ستاسو هم ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو زموږ رهنمایي وکړله او زموږ د اواز ټولې علاقې ته رسوئ. څومره علما حضرات دي د دې علاقې، نو علما ټول چې کوم دی هغه په معیشت په لحاظ سره هغه کمزوري وي، د هغې دپاره به انشاءالله چې تر کومه پورې دا اسپتال قایم وي 50% به عاف وي هغې دپاره. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا